یو روحاني علاج دی د قرآن کریم. زما د چینل سره سبسکرایب کړئ چې نوي وي انشاءالله العزیز دغه شانې ویډیوګانې به مخې ته به درځي. ښه رونو راځئ وظیفې سیټ ته ځو. وظیفه دا ده چې د قرآن کریم یو آیات مبارکه دی. بسم الله الرحمن الرحیم مسلمات لا شیة فیها، سورة البقره آیات نمبر 71 کې دا آیات راځي. که د چا په بدن باندې څه داغونه وي، څه نکۍ وي یا څه زخم وي او ښه کېږي نه، نو دغه آیات مبارکه دې پې ووایي 41 کرتې، 41 ځله دې په دغه آیات مبارکه ووایي. یعنې د دې آیات مبارکه ویل څنګه دي هغه لازم هغه ته وایم. او دغه آیات مبارکه وویله په دغه ځای دې دم کې د دې آیات مبارکه ویل داسې دي چې ګوره فعله نه دی، فعله بس درود شریف ووایئ. صحیح ده که نه؟ درود شریف هم ووایه. څنګه درود شریف؟ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. تقدی ووایه. بیا به دا آیات مبارکه 41 ځله ووایئ چې 41 ځله دې پوره کړو، 41 ځله دې پوره کړو. بیا به داسې ووایئ چې بیا به وروسته درود شریف ووایئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. چې دغه دې ووایه. او په دغه کم ځای باندې چې دانه ده یا څه نکۍ ده یا څه بل څه زخم دی او ښه کېږي نه، نو په دغه ځای باندې به داسې په دې ګوتې په دې سر به لاړې چوخ کوئ، دا چل به وکئ او په هغه دانې باندې به دا لاس داسې راکاږئ چې دې ځای باندې دانه ده، دغه دوا دې وویله دا چل به وکئ او هغه دا لاړې دا په دې دانې پسې راکاږي. انشاءالله العزیز چې هغه دانه هغه ناسور زګې به الله رب العزت ښه کړي. انشاءالله ډېره فایده به ته میلاو شي.